ډېر محترم مسلمانانو، نن یو داسې بهترینه د بسم الله د طاقتوره وظیفه او مقبوله وظیفه دا وظیفه به د اذان په وخت کې کوئ. د ماښام د مونځ نه پس د اذان په وخت کې به دا په دې طریقه باندې دا وظیفه کوئ. محترم مسلمانانو، دا زیاته بهترینه وظیفه ده او ډېره زیاته د کمال وظیفه ده د بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، بسم الله بعض علما وایي چې دا یو آیات دی، بعضې وایي چې دا یو صورت دی، خو په د دې چې کوم برکات دي هغه محترم مسلمانانو ډېر زیات بهترین دي. تاسو چې کم حاجت دی، کم مشکل دی، کم مهم دی، هغه نه پوره کیږي، نو دا یو داسې عالم ذکر کړي دي، داسې یو شیخ الحدیث ذکر کړي محترمو چې هغه ډېر زیات بهترین دی. نو ستاسو چې کم مهم دی، کم کار دی، کم روزګار دی، کم نکاح دی، کم محبت دی، نو د هغې دپاره کولی شئ. محترم مسلمانانو، ګوره کله چې الله تعالی د انسان یو رشته یو ځای کې وکړي، لکه مثال په طور زه د چا نوم اخیستل نه غواړم، نه څوک بدنامول غواړم، زما غونډې خویندې وروڼه دي، خو بعضې زنانه داسې وي چې د هغه نکاح چېرته وشي د کور والا فرضا سره، نو هغه بیا دا وایي چې یاره زما دا هلک نه دی خوښ، دا جینۍ مې نه ده خوښه، دا رشته زه ماتول غواړم. نو دې قسمه قصو قطارو نه ځان وساتئ. ګوره الله تعالی د مور نه زیات مهربانه دی. دغه یوې مور په زړه کې محبت الله تعالی اچولی دی، نو دغه یو مور خپل بچي سره څومره محبت کوي، د خپل بچي دپاره خپل خواهشات ذبحه کړي، خپل غونډه زندګي فدا او د خپلې بچی او د بچي دپاره ولګوي، نو بیا ما او تاسو د دغې مور او پلار خبره نه منو، بیا دغه رشتې ماتو. لهذا هر کله چې ستاسو د مور په خوښه رشته وشي، نو دی کې به ستاسو دپاره برکات وي او الله تعالی به دې کې ستاسو دپاره ډېر زیات خیر ږدلی وي. نو اکثر داسې موږ سره بعضې خلک رابطې وکړي، نو والله اړه م خفه شي، موږ ورته ښه مشوره ورکړو چې داسې مه کوه، او که ته د خپلې خوښې رشتې سره د خپله یعنې د مور پلار د خوښې رشته کټ کړي او ته په خپله خوښه باندې رشته وکړې، نو کیدی شي چې ته سهار له بیا په دې خپله خوښه کې کړېږي، په دې خپله خوښه کې بیا ته رنځېږي، په دې خپله خوښه کې ته بیا وال او ټکول خورې، په دې خپله خوښه کې بیا ته هغه مصیبتونه او تکلیفونه تېرې. نو دې نه دا نه ده ښه چې الله تعالی کومه تاله د خیر رشته درکړې ده چې هغه د مور او پلار دا رشته دارۍ کې ستا ده، نو هغې سره واده وکړه. که هغه هلکان دي که جینکۍ دي، زما دا خبرې ستاسو دپاره ډېرې مفیدې دي. دا خبرې دې خبرو نه موږ تېر شوي، دا الحمدلله زموږ په دې کې تجربه شوې ده. نو به هر حال نن د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه انشاءالله وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونقیان او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغې مسافرو له د دنیا او د آخرت ټول خیرونه ورکړي، دغې مسافرو له د الله تعالی عافیت ورکړي. هر ځای کې چې زما مسافرونه خویندې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی و ناصر مددګار شي. ډېر محترم مسلمانانو، نو زمونږ وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم ده. بسم الله الرحمن الرحیم یو برکتي دغه دی که خو د یو د الله جل شانه اسم مبارک دی، الله دا د الله تعالی ذاتي نوم دی ها، او دې کې چې دی نو یو رحمان دی یو رحیم دی. نو رحمان چې دی هغه په دنیا کې دی او رحیم الله تعالی په آخرت کې دی ها. نو نن دا وظیفه ده د بسم الله الرحمن الرحیم، دا به تاسو په دې طریقه باندې کوئ محترم مسلمانانو، چې دا وظیفه به تاسو د ماښام مونځ نه پس کوئ ها. ماښام مونځ نه پس کو چا نه ماښام تېر شي ماسخوتن دې وکړي، که نه په بله ورځ دې بیا وکړي. صحیح شوه. طریقه یې دا ده چې په خپل کله ته دغه مونځ وکړې د مازدیګر که نه مازدیګر مونځ دې وکړو، نارینه اکثر په جوماتونو کې، زنانه په کورونو کې، خیر د خپلې زندګۍ دپاره لږ شان وخت وباسئ. نو هر کله چې د مازدیګر مونځ ته وکړو، نو په خپل ځای باندې به کښېنې قبلې سیټ ته به مخ کې، او قبلې سیټ ته چې د کله مخ کو، نو دا وظیفه به کې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، دا بغیر شماره کې ها، شمارې به نه چې تسبیح دې راغستې یا کاونټر دې راغستې او شمارې به نه. مازدیګر مونځ دې وکړو، په خپل ځای باندې کېناستې، جمع وشوه یا زنانه په کور کې کېناستلې، نو په دقې مصله به کښېنې قبلې سیټ ته مخکې او بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه به شروع کړي، او دا به تر ده ماښام د اذانونه چې کله اذان شروع شي که نه اذان، نو دقه ټایم کې به دا وظیفه خپله ختمه کړي، یعنی بنده به کې، بس دا به ورد به ختم کړي. بیا دقې دوران کې په سجده باندې پرېوځي
او تر د اذانونو ختمېدو پورې په سجده باندې کولکان یا کوي که نه یا سړي کوي هغوی خو چې کله اذان وشي نو بیا جمع کېږي هغوی بیا جمع ته فاسي او که زنانه نو زنانه به یې تر بانګونو ختمېدو پورې کوي یعنې چې اذان دغه خپل جومات کې د ختم شو نو اذان شروع کېدو او اذان ختمېده په دې باندې به دونه ساعت کې به ته یوه سجده وکړي مطلب اذان شروع شو الله اکبر الله سجده کې به پرېوځي سجده کې به خپل حاجت الله تعالی نه غواړي الله دا غواړم الله دا غواړم الله دا نه غواړم الله دا نه غواړم الله ستا شکرګزار یم الله ګناهګار یم الله داسې یم الله هغسې یم الله ته به خپله زاري او فریاد او مینت وکړي او د دې وظیفې برکات په الله تعالی ته وړاندې کړي چې الله د دې وظیفې په برکت سره ستا د بسم الله الرحمن الرحیم ښکلی آیات دی ستا نومونه دې پکې الله د دې ډېر برکات دی الله دې برکاتو په وجه باندې زما د حاجت پوره کړي الله که زما پکې خیر پکې غواړئ ها چې کله اذان ختم شو نو فورا به خپل سر سجدې نه پورته کړي صحیح شوه او بیا به یو 2 پیرې 3 پیرې درود ابراهیمي وې او هغه به ټولو مسلمانانو په روح پسې ورشف کړي چې الله دا څونه درود ابراهیمي وي یا الله دا ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دې ثوابونه ورسولی کړي صحیح شوه بیا په سبا دا به یو څو ورځې بلا نه هغه انشاءالله دا وظیفه تاسو کوئ ها که 3 ورځې کوئ که 4 ورځې کوئ که 5 کوئ یو کم از کم یو هفتې پورې خامخا دا عمل وکړئ هم مازدیګر مو نفس ماښامه پورې بسم الله الرحمن الرحیم بغیر شمارلو به وي ماښام اذانونه شروع شي نو بیا به سجده کې پرېوځي اذانونو ختمېدو پورې به سجده ولګي دغه سجده کې به ته خپله دعا غواړې الله تعالی نه او بیا به درود ابراهیمي وي 100 پیرې او بیا به خپل لمونځ وکړي دغه طریقه د اسانه وظیفه ده الله تعالی مو په دې باندې حاجتونه پوره کړي